نن در سره یو داسې سړي داستان شیر کوم چې هغه ماته ویل چې ډاکټر صاحب زما ماشومان رغټ شي 10 کالو ته ورسیږي مړ شي رانه 8 کالو ته ورسیږي خبرې زده کی اترې زده کی مستې باندې راشي خوګلت پکې راشي بیا مړ شي رانه نو دغه سړي انداز چې ما ولید دغه خبرې ما ولید ظاهرا خبره دي چې هغه دنه بالکل ختم کړو 2 منټه تاسو خپل سوچو هغه خلک چې د چا بچي وي یا کله چا کور کې ماشومان وي ماشومان ډیر زیات خوږوي کچر تم تاسو نه دا ماشومان چې خبرو ته اترو تراشي خوګلت پکې راشي کچر تم در نمړ شي کنه نو دا د ژوندۍ تکلیف دی هغه لمحه وي صحیح خبره دی چې انسان بالکل هم خرابای نن درته خبره کومه د تلسیمیا په اړه کې تلسیمیا دنیا ماشومان وجلو هغه سړی چې کوم بچي وغه ته بس شي کې د تلسیمیا به کې راغی اوس د تلسیمیا علاج یا د تلسیمیا روکتام ډیر آسان دی خو صرف څه شي دي ځان په ول دي چې موږ به ځان ته څنګه بچ کوو چې د تلسیمیا بچي زموږ نشي کچرته وشو درو کالو ته څلورو کالو ته لسو کالو ته ورسېد څومره خوند پکې راشي چې انسان نه مرشي هغه بچي نو انسان ته ډیر زیات تکلیف ورکوي ظاهر خبره ده اوس ځان ته پوي کوي ګوره کچرته تلسیمیا دوه قسمه ده صد الفاظو کې یو میجر دی یو ماینر دی یو غټه تلسیمیا د چاغي کې بدا علامات یو وړه تلسیمیا د هیڅ خبر هم نه ده او کچرته غټه تلسیمیا بیا مشوم مړ کوي ظاهر خبره ده اوس د لګيږي څنګه تلسیمیا چې کوم د مور او پلار نه بچو ته لګي مور او پلار نه څه شي کیږي بچو ته وړي دا د تلسیمیا ډیفینیشن دی چې دا کیږي سم مور او پلار نه بچو ته وړي تلسیمیا د وینې یو بیماری ده څنګه وړي مور او پلار نه بچو ته ورشي یو مور دی یو پلار دی دا دوه یو جنې دی یو لکه د خپل منځو کې ودو کو د دوانو کې د تلسیمیا ماینر جراثیم تلسیمیا وړه تلسیمیا جراثیم دوانو کې موجود دي چې کلم د بچی وړي کنه نو 15% چانس پوي چې دینه به د تلسیمیا غټه تلسیمیا شي کم ده هغه بچی به پیدا کیږي چې کلم مړ کیږي هغه او 50% به دغه د چانس وي چې دینه به د تلسیمیا وړي تلسیمیا نه ماینر تلسیمیا بچی پیدا کیږي هغه هیڅ خبر هم نه دی هغه کې سیمپټم یا علامات نه وي او 15% به دا چانس وي چې د مور او پلار نه به داسې بچی پیدا کیږي چې هغه بالکل هیلدی وي هیڅ مسله به مغه ته نه وي نه به تلسیمیا ماینر وي نه به میجر وي اوس د دې روکتام موږ څنګه کولی شو تلسیمیا کیږي څه شي دا یو د وینې بیماری ده بلډ ډیس اورډر ده هیموګلوبین نه جوړیږي هیم او ګلوبین په دوه قسمه وي الفا او بیټا وي خو هغه ځای ته نه ځو پکې اوس د دې روکتام څنګه کولی شو ډیرو ملکونو کې داسې ده کچر تم ته واده کوي نو ته به ټیسټ کوي هغه ته موږ هیموګلوبین الکتروپوریسس وایي دا ټیسټ انتهایی زیات لازمي ده لازمي ولې تاسو ته مول چې 2 منټ د پاره سوچو کوي به ته پته ولګي کچر تم تاسو ټیسټ وکړو یو جنې ولکته دا واده کوي کچر ته دی الک کې او د جنې کې کچر تم د تلسیمیا ماینر وړي تلسیمیا جراثیم د دوانو کې موجود وي نو دا خپل منځ کې ودو کې دینه به تلسیمیا د غټي تلسیمیا بچي پیدا کیږي کچر تم تاسو هیموګلوبین الکتروپوریسس ټیسټ کو ودانه مخکې کچر تم یو دا لکته د کې تلسیمیا جراثیم شته د وړي تلسیمیا او جنې کې نشته هیڅ خبره نه بیا دی ودو شي جنې کې شته الک کې نشته بیا دی ودو کې هیڅ خبره نه ده یو کې شته او یو کې نشته بیا هیڅ خبره نه ده بیا دی ودو کې او کچر ته دوانو کې د وړي تلسیمیا جراثیم کدا چرته ودو کې نو د دې لاس بیا څه کیږي تلسیمیا میجر بچي پیدا کیږي د روکتام بیا نه کیږي د ډیرو ملکونو کې دا بیل شته چې کله واده کوي نو ته به هیموګلوبین الکتروپوریسس ټیسټ کوي پکار دي چې پاکستان کې موشي چې کله څوک واده کوي پکار دي چې دا ټیسټ وشي چې پته ولګي چې څومره ماشومان وي خوګر وړه ماشومان وي چې دا زمونږ ځای کېږي نه د دې ماشومان یو بل علاج هم دی علاج دا دی کچر تم د تلسیمیا میجر بچي دا ته به وینه ورکای وینه به ورکای دا دی علاج دی کچر تم وینه نه ورکای اوس د دې اپریشن هم کیږي څوک ورته سټیم سیل وایي یا دینه بغیر بون میرو ترانسپلانت دی ته کیږي خو بون میرو ترانسپلانت چې کوم دی هغه 100% د دانش ویل شي بالکل کامیابی د بون میرو ترانسپلانت هم هیڅ پته نه لګي یو هغه باندې خرچ هم ډیره زیاته کیږي نو دا تلسیمیا روکتام چې کوم دی پکار دا شته چې ودانه مخکې موږ تلسیمیا روکتام کو دا ټول نه خطرې کده مهرباني